برای نفی شرک فعلی. اسماء بنت یزید فرمائیں چې دې کې اسم اعظم دی. وإلهكم إله ستاسو إله یو دی. دلته کې اله واحد وي او قل هو الله احد وي، ځکه احد لا ثانیه له، واحد تسنیه کېږي جمع کېږي. لکه اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا نو اجعل الله نو اخو یې نشي ویلی، ځکه الله خو تسنیه کېږي جمع کېږي نه، اللهان اللهون نشي ویلی، الهه ویلی شي. وإلهكم إله ستاسو إله یو دی، نشته دی بل اله مګر دغه الله دی الرحمن، رحمان دی الرحیم، رحم والا دی. إن في خلق السماوات والأرض دلیل توحید عقلی ان فی خلق السماوات یقینا پیدائش د اسمانونو زمکه کې اضافت د مصدر مفعول ده، او الارض کې اضافت د مصدر د فاعل ده. واختلاف الليل او بطلو راتلو د شپې او د ورځې کې والفلک التي او جازونا هغه عطب بر خلقات ان الله پیدا کړی دي جهازونه التي تجري چیزی په ځمکه کې بما ينفع الناس د پاره د بعد پر تعدیت ما موصوله بما ينفع الناس هغه چې نفر سي خلق تو ما انزل اشرا لګل ما من السماء اسمان من ما باران ژوندې کو باغې سره مکله پس د شړکې دونه اور ټکوم پای کې من کل دابه دار یو زنده سر دبا وتصریف الرياح اپو نزول البادونو کې جمع دریح رياح د زیر هغه ته ویل کی او ریح در عذاب هغه ته ویل کی. والسحاب المسخر او ریاضی چې مسخر دی په مند اسمان زمکه کې آیتونه په دې کې دلایل لا قوم د پر یعقلون چې پوي. ومن الناس اذن دخلقنا من آسوک دی اتخذ جوڑے سوا دا اللہ رب العالمین اندادن خدایان محبت کی دے سر پشان دا محبت دا اللہ پاک. نفس محبت جائز دے خو کا حب اللہ نہ دے جائز. والذین آکسان آمنو چی مومنان دی اشد حبا للہ دو سخت دی محبت دا اللہ پاکی. ولو یر الذین ظلمو ارمان کمالم کڑے آکسان چی ظالمان دی کله چې ویني عذاب ان القوة لله جميعا چې قوت الله پر ټول و ان لا يقن الله رب العالمين شديد العذاب سخت عذاب ورکوونکی. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لو شرطيا او يرى فعل شرط او الذين ظلموا فاعل او مفعول حذف ده چې حال انفسهم دي. مفعول حذف ده نو لو شرطيا يرى فعل شرط او الذين ظلموا ده فاعل مفعول حذف ده چې حال انفسهم ده او اذ يرون العذاب دا ظرف متعلق ده په حال انفسهم پورې
او لو شرطيه يرى فعل شرط الذين ظلموا فاعل مفعول حذف دي چې حال انفسهم دي اذ يرون العذاب ظرف متعلق دي بحال انفسهم پوری او جزاء محذوفه ده چې لندمو جزاء محذوفه ده چې ما فعلوا الشرك لندمو اشد الندامه نه جزاء محذوفه ده چې لما فعلوا الشرك بينه وبينه او دویم لو تمنایی شي او ای زیرون متعلق دی په یرا پوری او د عذاب نه مراد عذاب دنیوي عذاب نه مراد عذاب دنیوي او ان القوه دا قائم دی په مقام د مفعولین د یرا مفعول ثانی حذف دی چې حاصلا دی او جزاء چل ندیمو اشد الندام ندیمو اشد الندام او مولانا آزاد دې بل ترجمه کی هغه چې اشد القوه او چې د دې بیا رسته بیا هغه چې جزاء محذوفه ده چې هو ان القوه لله وهو ان القوه لله ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب استبرأ الذين كفروا جدا شیا کسان چې تابعداري کړه شوی دا کسانو چې تابعداري شوی تابعداري کړی ده ورأوا العذاب وإن عذاب وتقطعت بهم الأسباب أو وصفوا سيدنا سببنا أسباب وبو یا کسان چې تابعداري کړی شوی ده تابعداري کړی ده لو ان لنا کرتن که زموږ لپاره دنیا ته واپس وي موږ به جدا شوی منهم د دوی نه کما تبرؤ منا زموږ جدا شو زموږ نه کذلک یریهم الله دارنګ الله رب العالمین خید ته اعمال د دوی حسرات علیهم افسوسونه په دې منی وما هم نيدي بخارجين من النار وتن کې ورنه یا ایها الناس ستمشو یا ایها الناس ای خلقو بیان تحریمات غیر الله یا ایها الناس ای خلقو کلوا خیر مما دا مالنا مما دا سنه فی الارض بمکی حلالا طیبا حلال مزدار عموم خصوص مطلق یو سړی پردې چرګونی سي زبای کی دا حلال ده خو طیبه نه ده
یو سړی خپله چرګه ونیسي بیا ښه زبردست حلاله کړي بیا پکې یخني جوړه کړي پکې مرچ واچي زور خرڅ یا ایها الناس یا خلکو کلوا خورئ مما دا څه نه چې په ځمکه کې دی حلالا طیبا حلال مزدار ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ د خطواتو د شیطان یقینا د ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره ولا تتبعوا خطوات الشيطان ده ابطال ده اللغو في المجاهده ابطال ده غلو في المجاهده ابطال ده غلو في المجاهده مجاهده کې به غلو نه کوي خلاف السنت کارونه نه کوي ترک الحظوظ د شبهات نه ځان ساتل ترک الحقوق نشته چې مسلمان حق بنا ورکوي زه پیر انما یامرکم یقینا شیطان تاسو امر کوي بسوء په بدای سره ول فحشاء په فحشاء سره بربند توابدي کوي وان تقولوا اجتاسوا على الله فالله بكمن ما خبر الله تعالى مجتاز بقول بن پويږي بحيي برائي بهتان ظالمون کی تین خصلتیں ظالمون کی تین خصلتیں بحيي برائي اور بهتان وإذا قيل لهم کله چې ویل شي تابعداري کې دا کتاب چر لګل الله رب العالمین قالوا دی بلنا تبع من تابعداري کومګه آسه چې مندلی پاغي سره مپلار نه خپل اولو کان ابا اگر کپلار نه کده دی لا علمون شیان نه پویدل پوي شي مې ولا يهتدون نور تلار معلوم ولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولو كان اباهم ايتبعون اباءهم لو كان آباؤهم يعقلون شيئا ويهتدون ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يتبعون آباءهم لو كان آباؤهم يعقلون شيئا ويهتدون ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون نوع عاطفة أو لو شرطية اما طفل محذوف او يتبعون الدال بالجزاء تابعداري کوي د پلار نیکو کلا عقل وی او لا يهتدوي اول کې عقل وی نو اول کې خو پکار ده اول کې خو پکار ده چې عقل او يهتدوي نو دې ته تقلید محمودوي نو په حالت د لا عقل او لا يهتد کې خو تقلید مضموم ده دې کې بنه ده پکا دیم ايتبعون آباءهم حال كون آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون دا څه نه د پکار دا تقلید مضمون دی اگر کپلا نه کلا يعقل لا يهتدي نو حمزه خو انکاری دی بل دریم ترکیب دی وہ حالیہ لو مصدریہ او دریم ترکیب دی که وہ وصلیه شي نو حمزه خو انکاری دی نو حاصل دا شو چې آیت تبا د پلار نکه کوي اگر چې پلار نکه لا عقل لا يهتدي نو نقیض دو وصلیه اولا بالحکم نو مطلب دا که پلار نکه یا عقل او يهتدوي نو په طریقې اولا سره بیا
د دې تابعداري نه د پکار نو دا ترکیب محل فکر دی دا ترکیب سره محل فکر دی ومثل الذين مثال کسان بیان تمثيل تشبیه د یاد سره مثل الذين مثال کسان پشان مثل الذي پشان دا چا دے یعنی قوچ آواز کی بما باسد اللہ اسمو چناوری الا دعاوان دا مگر صرف چغی وروڑی بلنا کی سمون کانے دی بکمن چاڑا گان دیو منون اندری فم لا یعقلون نفوئی گی ذکر دا مشبہ مرادنا مشبہ بھی اغیتوی استعارہ مصرحہ ذکر دا مشبہ مرادنا مشبہ بھی اغیتوی استعارہ مصرحہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اعادہ تحریمات غیر اللہ برائے تاکید ان الذین یا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو اخری من الطیبات لمزدر ما سنا رزقناکم ترکم تاسولا شکر و باسد اللہ رب العالمین کہ تاسول اللہ بندی کا کیے انما حرم علیکم المیتۃ یقین حرام کرل بتاسونی مردار و الدم او وینات بید کی ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر زکه دا اعظم د منافع ده نور کل اجزاء د خنزیر سری حرام واچ نوم پورته شي باغ سره د تعظیم د غیر الله فساد څوک چې هغه مجبور شو نو باغی ولا عاد نو زیات خور فلا اسم علی ان استغفرنا پاک من یقین اللہ رب العالمین بخون کے مہربان ہے انما حرم علیکم المیتۃ نو انما راجد پر د قصر نو قصر د حرمت په مذکوره اشیاء کې دا خو غلط دی نو جواب دا چې بعض خلک دا وایي چې دا اشیاء مقصور دي په حرمت پورې اشیاء مقصور دي په حرمت پورې نو دا خو د قانون نه خلاف دی ځکه انما کې قصر د ما قبل وی په ما بعد پورې انما کې قصر د ما قبل وی په ما بعد پورې نو ما قبل خو حرمت ده نو بعضی وی چې دا قصر اضافي دی دا قصر اضافي دی نو قصر اضافي دی په دې نسبت سره بحیري صاحبي حام وسیله وغیره ده او بعض خلک وایي چې دا انما د پر د تاکید دی د به اعتراض وارد نشو مایتته څه ته وایي چې په ذبح شرعي سره نه ذبح شوي ذبح شرعي سره نه ذبح شوي او دا به دوه قسمه ده یو اضطراري بل اختیاري اضطراري دي ته وایي لکه څاورې د کمر غورځېږي او کته راوغورځېده هغه کې ساه شته تا سره ذبح کولو څه شی نشته تا یو تیره ګټه وکتله یا تیزداره شی دی وکړ هغې باندې وویشته نو هغې سره بیا هغه وینه ترې لاړه بس اضطراري ذبح ده جایز ده او یا په مردکي سره چې وولي دغه ښکار او ټک نه مړ شو بیا دا خوراک ناجایز دی اوس میان دي
په ډنډوکو کې پراته دي سبب د مرګ نه دی معلوم په سپینه خېټه دغه مردار دی او سبب د مرګ معلوم دی چې تاني سره ډنډوکي ته دی اچولي به جایز اوس دا غوټه مړی په ښکته لاړه یا پره لاړه دې سره نه مرداري حرامي البته مکروه کی د ریسټ د لوري دی حلال کو نو دا حلال دی او مکروه دی او بسم الله په خپل دیونی سره او چړه دی پکې خو دا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الله اکبر دی وی دیتا زبر شرعي اختیاري وي نو دغه شان والدم دم مسفوحه یو هغه وخی چې د الاول نورستو مړی ول وینځلي بیا د غوښې پورې معمولی یا نری رګونه باغې کې پکې وینه غونتي هغه وینه هغه حرامه ده چې دا وینه تنه بېږي تور ته کوزو نیسي یا روټو نیسي هغه سکي دا مردار ولحم الخنزير غوښه د خنزير غوښه حرامه شو ناډو کې به جایز نه غوښه اعظم د منافع او ذکر د جز مراد نه کول وکول اجزاو کې چې غیر الله لپاره بنوم پورته شي لپاره تعظیم د غیر الله یا هغه کلمه چې هغه کې الفاظ شرکیه یا ایهام د شرکی د غیر الله تعظیم پکې کیږي یا هغه ذبیحه یا هغه نظر چې د غیر الله لپاره شوی فمن اضطر پسا څوک چې هغه مجبور شو غیر باغ نو باغی امام ابو یوسف او امام شافعی رحمت الله علیه هغه داوی د استقرار په حالت کې حرمت د مردار نه ساقط نه لري البته مؤاخذه پینشته ذکر الله ان الله غفور رحیم دو وجه امام سے کوئی جنا حرمت ساقط ته لکه بل آیت کی راځي قد فصل الله لكم حرمت علیکم الا ما استررتم انه حکم د مستثنا مغایب د مستثنا منه او دلته غفور رحیم راغله ده نو دا د پاره د دې ده چې په خوراک کې زیاتې کړې وي یا د مخ نه وخت نه مخ کې خوړلې نه اورته الله بخي غیر باغ ولا عاد زیات خور زیات خوري ایا وخت نه مخ کې خوري امام شافعی سے وایي چې د حد نه زیاته خوري نو رخصتونه شرعي عاصي د لپاره نشته امام سے وایي چې نه مطلق مسلمان خو دی لکه هغه وایي قصر د موز او قصر د نور اعمال یا روجې نه نیسل یو سړی غلا روان دی کراچۍ ته وایي دی به قصر مونږ نه کېږي خو دی ګناهګار ګناه ده پاره نو موږ چې سفر چې د قدر مشترک دی دا خو جدا عقاب دی ځان نه بغا يبغو تعدى ظلم ته وي بغي يبغى طلب ته ویل کی
بغا یبغو ظلم او بغیا یبغي طلب ته ویل کی. امام سے وی چې د حد بزیات نه خوري او دا نور امامان وی چې د حکومت نه باغی نه. ان الذين يقننا كسان زجر برای کتاب ان الذين يقننا كسان يكتمون پټي ما انزل الله چر لګل الله رب العالمین دی کتاب نو اخلي باغ سره پیسې لګي. اولئک ذا خلق ما یاکلون فی بطونهم نډکه ګډ خپل ننار مگر د اورنا نو اورنا نخري په ګډو کې مگر اور نو مطلب یې څه شو ګډ اور نه خړې کی نو مراد نه اکل فی بطنه املأه ډکی ګډ خپل د اور ډکی ګډ خپل د اور اکل فی بطنه املأه. او دې ته مجاز مرسل وي. پټي عبد الله بن مسعود فرمای رضی الله تعالی عنہ کوم قوم عقلونو ته چې یو مسله نه رسیږي نو مې بیانوا او دا غنه هغه مراد مسائل مراد دي چې غیر ضروری دي. ضروری مسائل باندې وکای بیانای جو کتمان د حق نه جاي کتمان د حق دا خو حرام دي. او حدیث کی راځي نبی علیہ السلام من سئل عن علمه چانه تاسو شو دا د علم مبارک چې الله دې په ور کړل فکتمه دا علم پټک الجمه بلجام من النار الله بدل د اور واچي شیطان اخرس ورته دا مولات الا النار ولا يكلمهم الله خبر بونو کی مهربانی بونو کی الله دې سره خبر بونو کی الله دې سره ورځ د قیامت نو پاک صاحب کی دل دې پر عذاب علیم دې اولئک الذين داخلك تجاوز لك گمراهی په بدل ہدایت کی والعذاب عذاب بدل مغفرت کی فما اصبرهم على النار عجیبا صبر کون کی دی پور میں فعل تعجب دے ذالک بیان اللہ زکا اللہ رب العالمین علیہ گل کتاب باقی سر دا عذاب زکا دے ذالک العذاب ثابت بان اللہ ذالک العذاب ثابت بان اللہ ذالک العذاب ثابت بان اللہ بان اللہ اللہ رب العالمین علیہ گل کتاب باقی سر بالحق بالتحقیق یا لإظہار الحق. وإن الذين يقنعوا كسان چې اختلاف کې کتاب کې لفي شقاق بعيد فغلطه لري کې دي. ليس البر ندني کې د مسلې د تحویل اعاده په باز د رسالت کې ليس البر ندني کې ان تول وجوهكم چې مړ اړوي مخونه خپل تاسو په طرف د مشرق د ماره ولکن البر لیکن نیکی من دا چا د چې ایمان وروړي په الله په کومه پر آخرت باندې په ملائکه باندې او کتابونو په انبیاء باندې ورکی مال علی حبی سره د محبت د مال نه یاس په محبت د الله کې دوان باندې خپلوان تم یتیمانو ته مسکینانو ته مسافرو ته وسائلین او سوال کوونکو د بحق یو خو بغیر حق نه کنه چې پروفیشنلی دلته په مخ سوال کیا هیروینز کې او تعالی له په غواړي بلکې دې میګوري اډو کې په خابه دوه درې بډایګانې په ګرځي دي بډاګان یو بل کنځونو کو زمان نمبر دی تا زمان نمبر پروفیشنل کاروباري دا یو کاروبار جوړ کې هغه ټیک نه دي یا طلاقانو پاندې تړلې داسې تړلې ځان ته سره راکاږي اچي وې دې سي دي نو اوس پړه هغه جوړ موټ سره ادا دې شانګلي او سره واغوي پستر ګزان نبی ناکړه ټول چشمه به سره چولې کراچي کې بس تو خو ته نه ات به وي به سره نو به سره باندې کړی راځي आवाज هم خو
روح هم پنډې تړلي چا دې روح هم پنډې تړلي روح هم تړلي دا یو چې د لنګړه هغه خو ټول مکمل دی مردار دی على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. اوس ابن السبيل مسافر دی کله ډېر مالدار ولهم نه دی دمره صدقه کی ځکه دا شیخ وسر ګرځي نه کړ اوس بهر حال ایزی لوډ راوته ایزی پیسه راوته کیش راوته فلان فلان او بیا هم رنگي د غنیانوي او منځ کې زاهد سړی چې ویل نه شي خلک ورکول شي یتیم چې د بالغ کېدو نه ښکته هغه ته یتیم چې پورته هغه نه وفي الرقاب آزادولو سټونو کې قام آزاده مری آزاده هغه کې وخت واقام الصلاه کوي منځنه ورکوي زکات والموفون بعهد او پوره کون کې دوا دي اذا عهد کله چې وعده کوي والصابرین صبر کون کې فل باسا وسختي کې والضراء او په مرض کې وحين الباس په وخت د جنگ کې امدح الصابرين منصوب على المدح اولئک الذين دا خلق دي صدقوا چې دي رښتیا ویلي اولئک دا کسان هم المتقون دي تقوا دار خلق دي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص حصہ ثانی دو صورت جهاد انفاق امور انتظامیہ جهاد انفاق امور انتظامیہ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان ولو فرض کړی شوی د پتا سمنه قصاص فی القتل بقتل کی او حکم اول له الحر بالحر حر بدل حر کې دی ول عبد بالعدل مری بدل مری کې دی ولن صاحب الانسا او مؤنث بمار مقابله د مؤنث کې فمن وفي له من اخي پسا چوک چې معافي ورته وکړه چې من اخي د طرف ضرور دا غنه د مقتول وارث دي شی هم دی شی فتبام بالمعروف ورپسې کېدل په انصاف سره واده الهي باحسان او ادا کول هغه ته به آسان په نیکه طریقې سره ذالک تخفیف من ربکم دا اسانتیا در رب تاسو نو رحمه مهربانی ده چا چې ذاته او کبز دین فلو عذاب علیم دې پر عذاب درناک ولکم فی القصاص استاد پر قصاص کی حیات دی عظیمه یا اولی الباب اے خواندانو دا عقل لعلکم تتقون کی تتقون عن القتل الحر بالحر مقابلنا مراد مساوات تے حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائی حکومت کی درستگی کی درستگی کی بنیاد قانون میں مساوات اور احسان میں ہے قانون جاہلیت کی دا خبر ہوا چې د معزز فرقه با عبد مړ شو نو دی د قبل فرقه حر وجه او د مؤنث مقابله کې مذکر دا برابر نو حر د قتل د حر په بدله کې عبد او مؤنث په بدله کې مذکر
دا معلومیږي. بل ذكي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. سورة المائدة آية نمبر 45. وقالت کہ مراد قصاص في الأطراف مراد قصاص نه قصاص لغوي چې څوک مړ شي مړ کولای بشي، که څوک مجروح شي هغه به مجروح کېدی شي. او د كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس د دې نه مراد قصاص في النفس دی. دا احکام القرآن علامه جساس لیکلي دي. او چونکه امام شافعي رحمت الله علیه مفهوم مخالف ناخلی نه معتبري، نو قائل له پنسخ د مفهوم مخالف دا الانثى بالانثى باندې په حد کې په حدیث سره خدا صحیح نه ده. واجب خبره ده نه چې دی خو نسخه نه مني په حدیث سره، او دلته په مفهوم مخالف کې به دی نسخه په حدیث سره مني. مخکې خو دی نسخه نه مني او دلته کې مفهوم مخالف کې مني. دا عجیبه خبره ده. ومن عفي له من اخيه، پس دا غچا چې قاتل له عفو شو نو ورثو د مقتول نه چې رور ده یعنی اسلامي رور ده د څه شي نفتبهم بالمعروف بیا به ورته په ښه طریقې سره حواله کوي، او دا مقتول ورثه به په ښه طریقې سره غواړي او قاتل به په ښه طریقې سره ورکوي. یا پس داغه چانا چې وارث د مقتول دی ورکړه شو رور دته چې نسبی رور دی، یو شی د دیت نه، نو به ورثو ته په صحیح طریقې سره حواله کوي. ولکم استاد پر په قصاص کې آیات حیات عظیم الا یا اول الباب یا خواندانو دا عقل. لعلکم تتقون، امید دی تاسو ځان بچ کړئ د قتل نه. ذالکم تخفیف من ربکم، ذالک تخفیف من ربکم دا حکم د قصاص یا د دیت. نو د موسی علیہ السلام دین کې صرف دیتو، صرف دغه قصاصو دیت نو، او د عیسی علیہ السلام په دین کې صرف دیتو قصاص نو. عربو کې یو مشهور قولو چې القتل انفع للقتل، قتل ډیر منفي کوونکی د پاره د قتل. او الله یفل ولکم فی القصاص حیات عظیمه. نو داغه جواب دانه چې فی القصاص آیاتون کې یولس حروف دي، او القتل انفع للقتل کې 14 حروف دي.
نو کم حروف معنی ډېره ورکوي. دریم په دې کې نص علی المطلوب دی چې حیات دی، او په هغې کې نص علی المطلوب نشته دی. ځکه هغه کې چې حکومت سزا واخلي پانسي شي سړی قصاص شي نو بیا بل قوم ټت نه کوي، خو که ته خپله بدله به خپله اخلي نو هغه په لاس کې بنګړي نه دي، بېرته لار نیسي. بل نه چېرته چې قصاص وي هلته کې به حیات وي، او په القتل انفال القتل کې قتل بحق نو کله کله داسې وشي چې په هغې کې حیات وي، خپل بدل یې واخیستل کنه بیا جنګ تودېږي، او که بغیر حق نو بیا خو د مړو یو سلسله شروع کېږي. بل په لکم فی القصاص حیاتون کې تکرار نشته دی، او القتل انفال القتل دغه د عربو مقوله چې ده په دې کې تکرار دی، تکرار شنیه. بل په لکم فی القصاصو کې قصاص کې څه شی دی؟ استغنا د تقدیر نه راغله، او القتل انفال القتل تقدیر د مفضل علیه غواړي. او ضرورت معنوي دی. او دې کې مطابقت دی چې ذکر د ضدینو دی. او هغې کې داسې نشته دی. نو دې وجه نه القتل لکم فی القصاص حیاتون دا جمله ډېر زیاته وزنداره جمله ده. كتب عليكم إذ حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فللوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حكم ثاني تقسيم الأموال بالقانون الشرعي. تقسيم الأموال بالقانون الشرعي. بعض خلک نه مني، هغه وی لا دا منسوخ دی، هغه وی لا عند البعض لا وصیت للوارث، لا وصیت للوارث. او بعض خلک وی چې نه مستحب دی، لکه شیخ القرآن د پنډې فرمایي مولانا عبداللہ سندھی سے فرمائے قانون قصاص پر قومیں زندہ رہتی ہے، قانون قصاص پر قومیں زندہ رہتی ہے. او دلته کې مطلب سره چې دا وصیت وارث ته دی په دې حیثیت سره چې زما د مرګ نه وروسته به مال زما په شرعي طریقه تقسیموي. او بعضې خلک وایي چې مراد هغه والدین دي چې مانع د ارث نه په حق د هغې کې یو شی موجود وي، یا دا حکم ثاني دی تعلق دی د تدبیر المنزل سره. وارثانو ته میراث ورکوي خو موافق د شریعت، نو ذکر په دې کې تدبیر المنزل دی.
حقا المتقین دا حق ثابت تے متقیانو میں فمن بدلو پس آغازا چی بدل کو پس داغین چورد لی وصیت لیقنا گناہ داغی پاچا منی چی بدلی اغیل ریقنا اللہ رب العالمین فراخ علم والا لمن فمن خاف ازوک چورد من موسن دا وصیت کون کنا جنفن دختائی داغا او اسمن یا پا عمدن نصلح کوئی پمیندری کی فلا اسمانیشتا گناہ بدی کی یقینا اللہ رب العالمین غفور رحیم بخون کے مہربان دے